بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك تفوس کئستانا عن الشهر الحرام په بارد میاشتو عزتمندو کی قتال فيه د جنگ کولو نه پدې کی قل ورته ووایه قتال فيه کبیر جنگ کول پدې کی لوی ګناه ده وصد عن سبیل الله او منی کول خلق د لارې د الله نه وکفر به او په الله باندې کفر کول والمسجد الحرام او خلق منی کول د مسجد الحرام نه و اخراج اهله منه اکبر او وستل د مسجد الحرام نه اوسیدون کی داغوی ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله باندې والفتنه اکبر من القتل او د مشرکانو شرک کول ډیر لوی ګناه ده د قتل نه ولا یزالون او همیشه به دی یقاتلونکم چې جنگونه بکې تاسو سره حتی يردوکم عن دینکم تر دې پورې چې تاسو واپس کی د دین تاسو نه ان استطاعوا چې څومره وس برشي ومن يرتد او څوک چې واوړېدو منکم ستاسو نه عن دینه د دین خپل نه فیمت او د مړ شو هو کافر چې د کافر وو فاولئک حبطت اعمالهم نو برباد شو عملونه د دیو په دنیا او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دا کسان اور والدی هم فيها خالدون دی په دی اور کې همیشئ ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړې والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي په لار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید لري د رحمت د الله او الله بخون کې دی او رحم کوون کې دی د دې آیات د مخکې سره ربط او تعلق مخکې آیات کې هم قتال ذکر کو الله چې پرس کړی شوی دی په تاسو باندې قتال یا پرز دی او په پرز عین سره او یا په پرز کفایي سره خو جهاد پرز دی کله چا طبیعت بد ګڼي او کخه ګڼي اګور دین غلبه سره غواړي جهاد وکيو که جنت غواړي نو جهاد وکيو کنه نو بیا جنت ته چې دینو تل نشته نو مخکې قتال چې ذکر شو نو هغه عام قتالو چې جهاد وکوي او د الله په لار کې به جنگ کوي نو اوس چې دلته کم قتال ذکر کیږي دا د دې تعلق د یو خاص جنگ سره ده یو خاص واقعي سره ده او ابن عاشور ویلی دی چې ظاهر دا ده چې دا آیات د مخکې سره چې دینو د مخکې آیات پسې نازل له او د هغې دپاره چې دینو دا تکمیله ده او د هغې آیات چې دینو تایید ده په هغې کې هم د جهاد باس و په دې کې هم د جهاد باس دی عنوان د دې آیات څه دی نهی عن القتال فی اشهر الحرم چې په عزتمندو میاشتو کې قتال کول ناروا ده نه بکویو او ډېر عنوانات دي ځکه چې دا جملې د یو بل سره چې دنو ملاو دي ډېر جوړواله دي پکې نو دا د یوې جملې چې دنو عنوان شو چې په
د عزت په میاشتو کې به چې دی نو جنګ نه کوئ. دویم پکې رد علی المشرکین و ترغیب الی القتال والجهاد. په مشرکینو باندې رد کیږي او الله مسلمانانو د ترغیب ورکوي د قتال او د جهاد چې دا به کوئ. او بل پکې دا خبره ده چې تعظیم الاوقات المقدسه، چې د مقدس اوقاتو چې دی نو تعظیم کول پکار دی. چې الله او شریعت کم اوقاتو له وختونو له عزت ورکړی دی، مسلمانان به چې دی نو هغې له عزت ورکوي او د هغې به تعظیم کوي. لکه اشهر الحرم، د عزت میاشتو له الله چې دی نو عزت ورکړی نو دې به عزت کیږي. دغه شان د رمضان میاشته عزتمنده ده، نو په هغې کې هم چې دی نو د هغې به عزت او احترام کې. د جمعې ورځ ده، د منځونو اوقات دي، د سحر ټیم دی، د مانځه د تهجدو ټیم دی، دا خاص وختونه دي. نو د دې تعظیم پکار دی. مسلمانانو په معاشره کې به داسې به نه یو چې رمضان راشي او درس دروس چې دی نو هغه شروع وي، ګناهونه او نافرمانیانې شروع وي. یا د جمعې ورځ ده او د مانځه ټیم دی، د جمعات دی او د مانځه ټیم دی او خلک په دې کې درس دروس چې دی نو هغې شروع کړی دی. دا او د مسلمانانو په معاشره کې به داسې نه وي. بل د دې آیات نه یو مسله راوځي چې چېرته د شریعت مخالفت په یو ځای کې راغی، د شریعت د یوې مسلې مخالفت په یو ځای کې راغی، او نو شریعت مخالفت خو کول نه دی پکار، خو که چېرته سهون او خطاً چې دی نو هغه وشي، د دې دومره نقصان نشته څومره چې د مشرکانو د شرک کولو چې دی نو نقصان دی. لکه دا په دې کې قانون دی چې څوک په دوه مصیبتونو کې راګیر شي، نو چې کوم آسان وي نو هغه به غوره کوي او د غټ مصیبت نه د غټې بلا نه به ځان ساتي. لکه دلته د کافرانو شرک غټ جرم دی او د عزتمندې میاشتې عزت پامال کول چې نه ورکوټی دی. نو دا مسله پکې ضمناً چې دی نو هغه پرته ده. د دې مثال به موږ ورکو چې تاسو پې ښه پوه شئ. مسجد نبوي ته نبی علیہ السلام جماعت ته یو عرابي او بانډچی راغی، نو هغې په دې جماعت کې مچازې شروع کړې، تشې مچازې. نو صحابه ورمنډه کړله او دا سړی منې کولو او قارېده ورته. نبی علیہ السلام ورته وویله وایي دا مه منې کوئ، وایي مه کوه چې وکړي. دا وړوکی ضرر دی چې دا په جماعت کې مچازې وکړي. په دې کې نور چې دی نو ضررونه څه دي غټو، هغه پکې دا دی چې له دې سړي دا مچازې ته بندې کړي نو دې ته به ضرر او تکلیف ملاو شي. بل دا دی چې که ته منع کې نو एकदम خو چې دی نو سړي مچازې نه ودرېږي، نو ډېر جماعت به چې دی نو ګنده شي، جامې به چې دی نو خراب هم شي، او بل نوی مسلمان دی نو زړه به وټکېږي. نو نبی علیہ السلام ویل خیر دا وړوکی دی، خو د دغې ضررونه چې دی نو دغه غټ دي. خیر په جماعت کې دی وکړي څه دی، خو اوبه راواله او بس واړوی پې نه رقمې نیسي، ګران کار دی. یا بل مثال به ورکړو لکه مجاهد نه دی، په جهاد کې دا کارونه ډېر کېږي. په جهاد کې مجاهد کله ناکله د کافرو لباس واغوندي، یا د شریعت د یو کار نافرماني وکړي، ګیره وخروي او د انګریزیانو یا د کافرانو هغه چال ډول چې دی نو اختیار کړي، او چې زه دغه ځای ته ورشم او زه یو لویه کامیابي چې دی نو حاصله کوم. د غټ مقصد دپاره چې دی نو یو وړوکی کار که وشي نو خیر دی. نو دلته د مشرکانو دا شرک کول نه دی، دا ډېر غټ جرم دی. او بل طرف ته چې دی نو د
د عزت میاشتې احترام پامال کول دا وړوکی جرم دی. خجی د دې آیات شان نزول پس منظر هغه دا دی چې هغه ټولو تفاسیرو چې دینو نقل کړی دی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبي، چې د بدر د غزوه بدر نه په 2مه هجري کې شوی دی او د دې نه مخکې چې دینو واړه واړه جنګونه شو دي د بدر نه، او نبی علیہ السلام چې مدینې ته لاړو نو هلته د جهاد حکم هم چې دینو راغی. د بدر نه یو څو میاشتې مخکې یوه غزا شو ده او هغه غزا داسې وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دسته مقرر کړه 12 کسانو، یو سریه. اول خو مشر د هغې ابو عبیده ابن جراح کو، نو هغه وویل د الله رسول زه نشم تللی، ستا جدایي چې دی نو هغه نشم برداشت کولی، ستا د خوا نه چې دی نو نشم تللی. دا د صحابو د نبی علیہ السلام سره انتهایی مینه او محبت و. نو بیا نبی علیہ السلام عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ ته وویله وایي ته لاړ شه، او د هغې سره 12 کسان چې دی نو لاړه. نبی علیہ السلام له یو خط ورکو او دا یې ورته وویله چې دا خط نه دی، دا به 2 ورځې پس کلاو کوي، چې تاسو 2 ورځې سفر وکړو نو 2 ورځې پس به دا خط چې دی نو کلاو کوي. نو دا دیو چې دی نو روان شو، ځکه د جهاد دا خبرې به پټې پټې کوي، کله چې ښکاره ویل ته منافقین دي، نو بیا د مسلمانانو دا راز چې دی نو دا خو په دې باندې دشمن چې دی نو خبرېږي. د جهاد هغه طور طریقې دي. نو دا خط یې ورله ورکړو 2 ورځې پس به چې دی نو دا خط کلاو کې، او دا صحابه چې دی نو روان شو. 2 ورځې مزل چې وکړو نو بیا یې کېناسته نبی علیہ السلام خط چې دی نو هغې کلاو کو. په خط کې نبی علیہ السلام دیو ته لیکلو چې تاسو لاړ شئ بطن نخلې ته، او هلته د مشرکانو د قریشو بطن نخله د طایف او د مکې په منځ کې یو ځای دی چې هلته د مشرکانو د دې قریشو قافلې چې دی نو تیریږي را تیریږي، او تاسو ما له د دې خبر راوړئ. د جهاد یې ورته نه وویل چې جهاد وکړو، جګړه وکړئ، قتال وکړو، د دې خبر مال راوړئ، یعنی جاسوسي وکړو. او دا یې ورته هم لیکلو که څوک درڅه ځي نو لاړ دې شي، او که څوک نه ځي جو را واپس دې شي، په چا باندې زور مه کوه. نو دې صحابه وویل چې موږ ټول ځو، دې 12 کسانو. خو دیو روان شو نو په لاره کې چې دی نو د دې دیو د یو ملګري نه چې دی نو اوښ ورک شو. نو په دې کې سعد ابن ابي وقاص هم دی او عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه هغه هم دی. نو د دیو نه اوښ ورک شو، نو دیو په هغې پسې ګرځېده او دیو پاتې شو. 2 کسان 10 کسان چې دی نو لاړه. نو چې هلته لاړه ورسېدله بطل نخلی مقام ته، نو هلته اوس د قریشو دا قافلې چې دی نو روانې دي، او دیو دا قافلې ولیدلې. نو دیو وویله چې او خبره پکې دا وه چې دا د جمادی ثانی چې دی نو اخرنی تاریخ دی، په جمادی ثانی پسې بیا رجب دی، او لږ اختلاف پکې دی، څوک وایي د جمادی ثانی آخری تاریخ دی او څوک وایي د رجب آخری تاریخ دی، آخري ورځې دي. نو قافله را روانه ده د مشرکینو. نو دې کسانو وویل چې اختلاف یې شو، چا ویل چې هلکه دا قافله زموږ نه چې دی نو روغه لاړه نه شي او حرم ته چې دی نو داخله نه شي، که ماښام ته اوس انتظار کوو او د میاشتې اندازه اخلو چې رجب به چې دی نو شروع شوی که به نه یو.
نو ماښام پورې غټ ټیم دی او دا قافله زموږ نه ایستځي او حرم ته ننوځي. او په دې ششو پنج کې و چې رجب به شروع شوی او کنه در جمادی ثانی اخرنۍ ورځ ده. نو په دې کسانو کې یو کس راولګېدو او غشی چې دی نو راواغېستو او په هغه قافله کې چې دی نو یو کس ویشتللو او د هغه نوم دی عمرو ابن الحضرمي مشرک دی. هغې پکې ویشتو او هغه ته مړ شو او دا کسان پسې ورلله او 2 کسان چې دی نو قیدیان کړه وتښتېده او سامان چې دی نو ونیو مدینې ته چې دی نو را روان شو. مدینې ته را روان شو دغه قیدیان هم راوستل او سامان هم راوستو. نو چې مدینې ته دیو راورسېدله او دیو دا سامان او مال غنیمت دا قیدیان او مال غنیمت راوړو نو نبی علیہ السلام د دیو نه خبر شو. نو نبی علیہ السلام سخت خفه شو. وایي تاسو خو ما جنګ له نه وی لېږلی چې جنګ وکړو، تاسو خو ما دې لپاره لېږل ویو چې تاسو ماله خبر راوړئ د قافلو. نو نبی علیہ السلام هغه 2 قیدیان هم واپس راولېږله او سامان مال غنیمت نه و دایم وله چې دین ورکو چې زیو او دا کم سړی چې قتل شوی نبی علیہ السلام د دې دیت هم ورکو مشرکینو له او دا په اسلام کې اولنی قتل و مسلمانانو د طرف نه اول سړی چې دین دا قتل شو عمرو ابن الحضرمي. نو د دې واقعې نه چې دین مشرکان خبر شو ناغو بیا پروپیګنډه چې دین شروع کړه چې ښا او د رجب چې دینو میاشت شروع شوه چې تاسو په د عزت په میاشت کې چې دینو دا کار وکړو او تاسو ځان ته مسلمانان وایو او تاسو کې پیغمبر دی او دې پیغمبر چې دینو دا کار وکړو د عزت میاشت چې دینو عزت دی چې دینو پامال کو او ځان ته مسلمانان وایو دا وایي او موږ د الله احکام چې دینو موږ منو. څنګه تاسو د الله احکام منئ؟ تاسو خو د عزت د میاشتې عزت پامال کو. او دا خبره چې دینو دغه ته راورسېده مدینې ته منافقانو ته او یهودیانو ته نو هغوی هم پکې بل چرکله حصه چې دینو واخیستله په دې خبرو کې په مسلمانانو پسې. ها تاسو ځان ته د الله احکام وایئ چې موږ منو او تاسو خو چې دینو د عزت د میاشتې چې دینو دا کار هم پکې وکړو قتل هم پکې وکړو او د عزت د میاشتو دا عزت به چې دینو مشرکینو هم چې دینو ډېر زیات ساتلو. نو دا د پاکستان میډیا وه چې معمولی خبرو د هغې نه چې دینو سمه توپان چې دینو هغې ته جوړ کو معمولی خبرې نه چې دینو لوی توپان چې دینو هغه جوړ شو او بس دا خبرې په مسلمانانو پسې شروع شي. نو الله تعالی دا آیات چې دینو نازل کو په دې کې مسلمانانو ته تسلی ورکړه او دا پکې الله وویله چې د عزت په میاشت کې جنگ کول چې دینو ناروا دي او دا غینه غټ ناروا کار دا دی چې څوک د الله د لارې نه چې دینو خلق منی کوي کوپر کوي د الله د حرم نه چې دینو خلق منی کوي دا غینه چې دینو خلق وکاږي او خلق چې دینو مرتد کوي دا خو دا غینه چې دینو ډېر معمولی دی. تاسو د خپل ګناهونو ته وګورئ دا تاسو څه کار کوئ شرک کوئ په حرم کې دا څومره غټ ګناهونه دي او د مسلمانانو چې دینو یو معمولی ګناه چې دینو هغه شوی دی او هغه هم په خطایۍ سره او دا چې دینو نیغ بار بار چې دینو یادوي نو الله تعالی د مسلمانانو د اصلاح دپاره دا آیات چې دینو راولېږلو. یسألونک دیو تپوس کوي ستانه عن شهر الحرام په باره د میاشتو د عزتمندو کې قتال فیه د جنگ کولو نه په دې کې قل ورته ووایه قتال فیه کبیر چې جنگ کول په دې کې لویه ګناه ده کبیر لویه ګناه ده جنگ کول
د عزت په میاشتو کې او وس چې دی نو د عزت په میاشتو کې سړی جنگ کولی شي که نه شي کولی نو دا مسله بیا اختلافي ده بعضې وایي چې وس دا حکم منسوخ دی په هغې آیات باندې فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم مشرکین قتل کوي چې په کوم ځای کې بیا ومومئ او بل طرف ته ډېر ګڼ علما وایي چې دا آیات منسوخ نه دی عطا ابن ابي رباح ویلی دي وایي دا حرمت د قیامت د ورځې پورې دی مجاهد ابن جبر هغې ویلی دي چې دا حرمت اوس هم شته دی اوس به مسلمانان د عزت په میاشتو کې ابتدا نه کوي د جنګو خو کافر د سره جنگ شروع کو نو بیا به چې دی نو ته دفاعي جنگ به چې دی نو کې خو مسلمان نو په دې کې چې دی نو شروع نه کوي او دا قول ښه قول دی چې په دې کې به ته ابتدا نه کوې که کافرو شروع وکړه نو بیا وپکې وصد او خلق منی کول دا خو ګناه دی خو د دین غټ ګناه دا دی چې خلق منی کول عن سبیل الله د لارې د الله نه د اسلام نه د دین نه چې دنو خلق منی کول وکفر به او کفر کول په الله باندې دا غټ ګناه دی والمسجد الحرام او منی کول خلق د مسجد الحرام نه و اخراج اهله او استل اوسیدونکي منه د دینه اکبر و ډیر لوی ګناه ده عند الله په نزد الله باندې نبی علیہ السلام او صحابه تستلو د مکینه والفتنه او شرک ول د مشرکانو شرک ول اکبر و ډیر لوی ګناه ده من القتل د قتلنا کم سره چې قتل شو دا دومره غټه ګناه نه ده خو کفر کول او شرک کول او د الله د دین نه چې دنو خلق منی کول او د مکې نه خلق استل دا ډیره چې دنو غټه ګناه ده اوس الله تعالی په دې کې ترغیب ورکوي مسلمانانو ته چې تاسو په جهاد کوئ د دې سره یعنې صحابو سره چې دنو دا خطره پیدا شو چې زموږ ګناه وشو چې کېدای شي جنګونو له موږ لا نړ شو نو الله ترغیب ورکوي چې کافرانو ستاسو سره جنګ کوي نو تاسو او ستاسو د مرتد کولو کوشش کوي نو تاسو ور سره جنگ ولې چې دینو نه کوئ او په دې پروپاګاندا کې چې دینو بیا خلک به د دین نم چې دینو اوړي مرتد کیږي بم نو ولا یزالون او همیشه به دی یقاتلونکم چې جنگونه به کوي تاسو سره حتی تر دې پورې يردوکم عن دینکم چې واپس کی تاسو د دین خپلنا ان استطاعو کله دی وس برشي دیو بر دی پورې چې دنو تاسو سره جنگونه کوي چې تاسو سم تر سو پورې د خپل دین نه د اسلام نه چې دنو اړیل نه یې مسله د مرتد دا بیانېږي مرتد کېده څه ته وایي یو سړی مسلمانی او هغه مسلمانۍ نه پس چې دنو هغه کفر اختیار کړي دغه ته مرتد وایو نو د دې اعمال بربادیږي ښه یہ سڑے مرتد شي او بخاری کی حدیث ته چې مرتد بچ دنو وجلې کیږي او مهلت به تر توبې ورکړې کیږي کنه ورکړې کیږي تفسیر قرطبي وای مرتد ته بچ دنو 3 ورځې مهلت ورکړې کیږي څوک مرتد شي او کا توبه ونه استلله نو بیا بچ دنو قتل کیږي بیا به قتل کیږي 3 قتلونو چې دنو اسلام اجازت ورکړي یو د مرتد د قتل بخاری حدیث ده یو چې دنو سړی زناکاری او زنا وکي نکاح کړي او دریم چې دنو یو سړی بل سړی قتل کی نو دا به چې دنو قتل کیږي او که دیس چل وشي چې یو سړی مرتد شي او د هغې نه پس چې دی نو بیا مسلمان شي نو امام ابو حنیفه او امام مالک وایي چې اعمال چې دی نو برباد دي منځونه او روجې او حجونه هر څه دا بیا د سر نه چې دی نو اعمال شروع کوي
او امام شافعي رحمه الله وی چې دا نه دی برباد ځکه دلته الله تعالی ویلي په یموت او هو کافرون چې دې کله مړ شي نو عمل چې دی نو هله برباد دی که حج یې کړی نو بیا پې حج کول نشته د اعمال بربادېده څه دي یعنی نکاح به چې دی نو سړی مرتد شي نکاح به چې دی نو مات شي د خپلې بیبي سره او که د دیو په مسلمانانو کې څوک مړ شو نو دا مرتد میراث نشي وړی دغه شان روجه منځو زکاتونه دا سب چې دی نو ختمیږي او چې کله مرتد مړ شو جنازه و پې نه کېږي مسلمانانو په قبرستان کې به چې دی نو نه ښخولی کېږي او په آخرت کې اعمال ضایع کېدل دا دی چې عبادات چې کومه کړي د هغې به ته هېڅ ثواب نه میلاویږي او ځای به چې دی جهنمي جهنم یې ځای دی ګوره د اسلام نه چې څوک مرتد کېږي که نه نو هغه په دې وجه نه مرتد کېږي د اسلام دلایل ورته چې دی نو باطل ښکاري نو اوسه پورې څوک داسې نه دی مرتد شوی چې د اسلام کومه دلایل دي چې هغه ورته باطل ښکاره شي خلک ولې مرتد کېږي د دنیا دپاره د پیسو دپاره چې څوک راله چې دی نو سر راکړي د دنیا دپاره چې دی نو خلک دین پرېږدي نو د دې سړي چې دی نو اعمال څه کېږي بربادېږي وهو کافر نو حال دا چې دی کافري د کفر په یموت مړ شي وهو کافرون چې کافري مسلمان بیا نشي اولئکه نو دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د دیو په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دغه کسان اور والدي هم فيها خالدون دیو په دی اور کې همیشه دا بل آیات هم د دې سره یو شان دی چې هغه مسلمانانو چې هغوی نه دا ګناه چې دی نو هغه وشو نو هغوی بیا وویله چې زموږ دپاره او په دې غذا کې چې دی نو څه اجر او ثواب و که نه و نو الله تعالی دا آیات راولېږلو او په دې کې ترغیب ورکو او د هغوی ته چې نو بشارت ورکو چې ستاسو دپاره چې دی نو اجر دی تاسو چې دی نو جهادونه کړلي هجرتونه هم کړلي او که دا معمولی غلطي تاسو وکړه دا اجتهادي غلطي ده دا ګناه چې تاسو وکړو دا اجتهادي ګناه دی دا قصدن نه دی دا سهون دی او په غلطۍ کې شوی دی چې یاره د رجب میاشت به شروع یو که نه به یو او که دا جماعت ثاني ده نو ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی والذین هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی هجرت څه ته وایي چې یو سړی په خپله علاقه کې په دین باندې عمل نشي کولی او بل ځای ته چې دی نو هجرت وکړي چې هلته په ازادۍ سره په خپل دین باندې چې دی نو عمل وکړي دې ته هجرت وایو لکه مسلمانانو د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته د دین دپاره چې هلته مونږه د الله بندګي ښه په ازادۍ سره چې دی نو وکړو او نور هجرتونه چې دی نو هغه دا دي چې د ګناهونو نه به هجرت کې نیکو طرف ته ګناهونه وپرېږدې په یو مجلس کې د ګناه خبرې کېږي هغه مجلس وپرېږدې یو ځای کې په قرآن او په حدیث پسې په علماو پسې خبرې کېږي هغه ځای وپرېږدې د هغې نه به هجرت کې د ګناهونو نه چې دی نو نیکو طرف ته هجرت دی او د دار کفر نه دار اسلام ته چې دی نو هجرت دی د کفر ملک پرېږده مسلمانانو ملک ته راشي وجاهدو جهاد یې کړی فی سبیل الله په لار د الله کې تاسو ته ما مخکې ویلو چې یو قتال ذکر کیږي یو جهاد ذکر کیږي په دواړو کې فرق شته او دا الله یو ځای نه راوړي جدا جدا یې راوړي جهاد چې دی نو دا ډېره پراخه معنی لري پراخي ده په دې کې او قتال خو صرف دغه جنگ ته ویلی کېږي تورې راواله او بس جنگ کوه جهاد کوي د الله په لار کې یعنی کوشش کوي چې د الله په دې ځمکه باندې د الله دا دین چې دی نو غالب شي د هغې دپاره سوچونه کوي خپل سوچ او دماغ لګوي
جب استعمالی دعوت ور کوي تبلیغ کوي لاسونه استعمالی منډې ترړې وهي نو دا څه شی دی دا جهاد دی دا کوشش دی مال لګیو جان لګیو او په سبیل الله مطلب چې دا ارسه به صرف د الله د رضا د پاره وي په سبیل الله مطلب دا د الله د دین د پاره وي د الله د رضا کولو د پاره بل څه مقصد د پاره بنئ اولئک دا کسان یرجون رحمت الله امید لري د رحمت د الله او الله والله الله پاک غفور بخون کې دی رحیم رحم کوون کې دی که تاسو دا غلطی شو ده نو دا برته الله چې دین معاف کی او الله رحم کوون کې دی تاسو باندې به رحم وکړي مستنجي یسالونک دیو تپوس کوي ستانان شهر الحرام په بار د میاشتو عزتمندو کې قتال فيه د جنگ کولنا پدې کې قل ورته وای قتال فيه جنگ کول پدې کې کبیر لوی ګناه ده وسود او من کول خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه وکفر به او کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام او د مسجد الحرام نه خلق من کول و اخراج اهله او استل دا اهل د دې منه د دینا اکبر ډیر لوی ګناه د عند الله پنځ د الله والفتنه او شرک والاکبر ډیر لوی ګناه د من القتل د قتلنا ولا یزالون او همیشه بيد یقاتلونکم چې جنگونه وکي تاسو سره حتی تر دې پورې يردوکم چې تاسو واپس ګان دینکم د دین خپلنا ان استطاعوا کر دی وس برشي و مې يرتد منکم او چې څوک واړي دوستاسو نه ان دینه د دین خپلنا پيموت او مړ شو او هو کافرون په داسې حال کې چې کافری اولئک حبطت اعمالهم نو دغه کسانو برباد شو عملونه د دیو په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دغه کسان ور والدي هم بیا خالدون دیو په دی ور کې همیشه ان الذين يقيننا کسان امنو چې ایمان راوړل والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي په سبیل الله په لار د الله کې اولئک دا کسان یرجون رحمت الله امید لري د رحمت د الله والله والله غفور بخون کې دي رحیم رحم کون کې دي وای